तहसील शबकदर में सिटी स्कूल सिस्टम की एक तकरीब मुनक़िद हुई जहां कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरपाओं ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें एजाज़ी शील्ड पेश की। सिकंदर शेरपाओं ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में तालीम की अहमियत पर जोर दिया और तलबा को मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की तलकीन की। आइए अब उनका खिताब मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د نننی د دې پروکار تقریب کې راغلي زمونږ د علاقې مشرانو عزتمندو زمونږ خویندې میندې دلته کې ناستې دي او بیا خصوصا زه د سټي سکول سیسټم بټګرام اونر او ډایرکټر عمران صاحب او د هغوی د ټول سټاف ډېر زیات مشکور او ممنون یم چې ماله دا موقع راکړه چې زه دلته کې راشم او په دې یو ښه تقریب کې د هغې حصه جوړ شم. زه دا ګڼم چې دا ما لپاره لوی اعزاز دی چې زه نن دلته کې ستاسو په منځ کې ناست یم. خصوصا یو طرف ته چې وګورو نو د دعاوې او د شبقدر ډېر معزز خلک ناست دي او بیا ورسره خصوصا زموږ را روان کم مستقبل چې دی د هغوی په منځ کې زه ناست یم. دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. ما نه مخکې عمران صاحب د تعلیم په اهمیت باندې خبرې وکړې. که موږ وګورو نو نن سبا چې دا کم دور روان دی دا 21مه صدي چې ده دې کې هغه قومونه به ترقي کوي چې کم د تعلیم او د ټکنالوژي طرف ته توجه ورکړي. نن تاسو وګورئ د چاینا، د ملیشیا، د ساوث کوریا که د هغوی اکانومي روانه ده، د هغوی د قوم ټرانسفورمیشن شوی دی، نو د هغې بنیاد چې دی هغه هغوی په تعلیم باندې توجه ورکړې ده او هغې د وجې نه هغه شی سلسله روانه شوې ده. زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې عمران صاحب دا وویل چې دوی زیات فوکس په دې باندې کوي چې د سټوډنټس کیریکټر بلډینګ او سره چې نالج کې د هغوی اضافه وشي. ما ته یاد دي د دې کله چې موږ میټرک کوو نو هغه وخت کې به په دې باندې توجه وه چې یاره د میټرک امتحان چې ورکوې چې یاره زیات شیټونه چا ډک کړل نو وایي به چې یاره ده ډېر ښه پرچه وکړه. زه چې کله امریکې ته لاړم او هلته کې ما سبق وی نو دا غزي په سیسټم کې زمونږ د اکنامکس ټیسټ و او پروفیسر راته وی چې اوپن بک ټیسټ وي. مونږ زه حیران شوم چې اوپن بک ټیسټ څه مطلب دی چې کتاب د سره کلو به پروت وي او ټیسټ پکې دا څنګه دا خو مونږ څه ته نه و اورېدلی. هغه بیسک د هغې دغه دا و چې تاسو هغه کانسپټ باندې پوه شئ او هغه کانسپټ چې اپلای کولی شئ. نو دغه دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې عمران صاحب چې وویل چې دوی بیسک هغه دغه دا دی چې نالج چې دی هغه امپارټ کړي خپل سټوډنټس ته. زمونږ زه د پرایویټ ایجوکیشن څومره سکولس دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم ځکه چې دلته کې چې کوم لوی ګیپ دی د ګورمنټ هغه شانتې نشي پوره کولی او په دې کې پرایویټ سکولس چې دی هغه یو اهم کردار ادا کوي. خو اوس هم د دې ضرورت دی چې موږ نور هم دې باندې فوکس کړو. یو زما به ټول دلته کې ناست والدین صاحبان ټول خلکو ته به مې دا درخواست وي چې په تعلیم باندې چې کوم موږ خپل بچو باندې خرچ کوو دا د خرچ نه ګڼو، دا زموږ را روان مستقبل لپاره انویسټمنټ دی او دغه شانتې پکار دی چې حکومتونه هم چې دی هغه هم د ایجوکیشن باندې چې کم خرچه کیږي هغه د خرچه نه ګڼي بلکې یو انویسټمنټ یې وګڼي
او په دغه حواله سره دې له توجه ورکینو موږ به اله ترقی کولی شو. نن په دنیا کې څومره چې ترقی یافته ملکونه دي هغوی 3% او 4% د خپل جی ډي پی چې دا خرج کوي لګیا دي. مونږ بدقسمتۍ ده په پاکستان کې د 1% خواوشا چې ته خرج کوو. د ضرورت دی چې مونږ دې باندې تعلیم باندې نورم توجه ورکو. بیا خاص کر که مونږ وګورو دا اوس چې کوم صورتحال په دنیا کې جوړ دی که تاسو وګورئ نو مسلم دنیا سره ډېر دغه شته وسایل شته تیل شته دغه شته خو مونږ وروستو پاتې شیو او وروستو ځکه پاتې شیو چې مونږ تعلیم طرف ته او ټیکنالوژي طرف ته توجه نه ده ورکړې. یو وخت چې البیروني د ابن سینا داسې نور ډېر لوی نومونه وو چې هغه مسلم سکالرز وو او هغوی به د میتھس فزیکس او په نور څیزونو کې هغوی دا دنیا لیډ کوله. نن مونږ پای کې وروستو پاتې شو نو دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی چې دوباره مونږ خپل هغه شی دې ریګین کو. دغه شانتې دا کم عمران صاحب چې په خپل دغه کې وویل چې مونږ په دغه کې د ایجوکیشن په حواله سره په 157 نمبر یو. دا ډېر د افسوس خبره ده. دې طرف ته توجه ورکول پکار دي ځکه چې تاسو دنیا کې وګورئ نو تعلیم چې دی دا ایکولایزر دی. دا تاله داسې سکلز راکړي چې ته د هر چا مقابله کولی شي د مالدار مقابله کولی شي د هر قسمه کس دغه کولی شي. نو دې طرف ته توجه ورکول پکار دي. زه یو ځل بیا د عمران صاحب د هغوی د ټول د سټاف ډېر زیات مشکور یم دلته کې موجود چې کوم والدین صاحبان دي دلته کې راغلي دي د هغوی ډېر زیات مشکور یم. هغه بچو چې چا په تیر کال کې ښه کارکردګي کړې ده او نن ورته ایوارډز به میلاویږي د هغوی له مبارکي ورکول غواړم. زه د دې سکول کوم اساتذه چې دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې هغوی یو اهم کردار ادا کوي لګیا دي د دې معاشرې جوړولو کې د دې قوم جوړولو کې. او بیا دلته کې راغلي د خپل د علاقې د معززینو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی هم په داسې ایونټس کې رالل. زه د عمران صاحب ډېر زیات مشکور یم چې ما له دا موقع راکړه چې دلته کې زه راشم او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړم. زما به دا ټولو ته دا درخواست وي چې د تعلیم طرف ته توجه ورکوو به شروع د خپل کور نه دې سړی وکړي د خپل بچو نه دې وکړي او دغه شانتې بیا پکار دي چې مونږ دا شی پیدا وکړو ځکه چې دا تعلیم کې که مونږ مخکې شو نو انشاءالله بیا به مونږ ترقي کولی شو او د مشکل حالاتو نه به وځو. دا به مې درخواست وي چونکې زما مخکې یو بل فنکشن ته تللی دي نو دا به مې درخواست وي چې زه کله ځمه نو چې ملګري ټول تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ او دا فنکشن خراب نه کړئ. د اخره پورې د دې ماشومانو دومره محنت کړی دی د دې اساتذه دومره محنت سره کړی دی د دې دا محنت چې دی د هغې ورته صحیح صله ورکول پکار دي او د هغې صحیح داد ورکول پکار دي. نو دا زما تاسو ته درخواست وي چې تاسو اخره پورې د دې فنکشن کې کښېنئ. یو ځل بیا د سټي سکول سیسټم او د هغوی د ټول د سټاف ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني ډېره مننه.